أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. سورة مريم. سورة مريم هغه مختصر تعارف داده چې کله کفار مکه په مسلمانانو باندې قسمه تکالیف شروع کړل، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته د حبشې طرف ته په هجرت کولو باندې حکم وفرمایو. کله چې دا مسلمانان حبشې ته لاړل، دی خو کفار مکه د حبشې بادشاه نجاشي ته ورغلل او شکایتونه چې کم دی ورته وکړل چې لکه دی واپس کی. نجاشي بادشاه د دې مسلمانانو نه حضرت عیسی علیه السلام مبارک په باره کې تپوس وکړو. حضرت جعفر الطیار رضی الله تعالی عنہ د سورة مریم تلاوت وکړو. د دې سورة مریم په اورېدلو سره د نجاشي بادشاه په سترګو کې اوښکې رالې او ښه یې وژړل او بیا یې ویله چې تاسو د عیسی علیه السلام کوم صفت وکړو، کوم شان مو بیان کوم دقسې وه. د قریشیانو چې کوم وپدو هغه هم دغسې ناکام راوفش شو او مسلمانانو ته الله تبارک تعالی دلته یو محفوظ ځای په نصیب کړ. د دې سورة مریم درې خبرې چې کوم دی په دې کې به کېږي. موضوع بحث په دې کې درې خبرې دي. اوله خبره په دې کې توحید د باری تعالی بیانېږي چې الله تبارک تعالی یو دی، د الله تبارک تعالی سره څوک شریک نشته، الله تبارک وتعالی نه د چا نه پیدا دی او نه څوک پیدا دی. دویمه خبره به دې صورت کې هغه ایمان بالرسالت دی. د انبیا علیهم السلام بعثت چې شوی دی په هغې باندې ایمان راوړل پکار دي. بالخصوص د 7 انبیاو ذکر په دې صورت مریم کې به کولی شي او دا خبره به پکې کولی کېږي چې کوم یو نبی معجزانه طور باندې پیدا وي، دا دې خبرې له مستلزم نه دی چې گویا کې دا د خدای تعالی زوی دی، بلکې دا د الله زوی نه دی، دا د الله تبارک تعالی بنده او رسول دی. او دغه رنګې په سورة مریم کې دریمه خبره هغه د احوال القیامت ته چې په دې کې کوم متقیان خلک دي هغې له الله تبارک تعالی درجات ورکوي او د لوی لوی مرتبې به الله تبارک تعالی ورکوي د دې د اعمال موافق. او کم چې مجرمان دي هغوی به د تږو زناورو په شان ته چې کوم د جهنم طرف ته بوتللی کېږي او جهنم ته به اچولی کېږي. دا درې خبرې په سورة مریم کې هغه موضوعي بحث ده او د هغه مختصر تعارف شو. کافها یا عین صاد والله اعلم بمراده. دې ته اوایل د سورو او مقطعات ویل کېږي. په دې کې د عمدو مفسرینو قول دا دی او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کې فرمایي چې الله تبارک تعالی د دې په علم باندې چې کوم دی واضحوالی کړی دی او الله تبارک تعالی سره علم دی. نو چېرته چې دا حروف مقطعات راشي بس لنډه معنی دا کوي چې الله تبارک تعالی ښه پوهیږي په معنا د دې حروفو. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دا ذکر دی د رحمت د رب ستا په خپل بنده زکریا چې نوم یې زکریا علیه السلام دی. اذ په هغه وخت کې نادا چې د دعا وغوښتله ربه د رب خپلنا نداء خفیه په دعا غوښتلو پټو سره. اسې د ندا اواز چې کوم دی د ندا معنا په اواز کول سره راځي، یعنی اذ نادا هر کله چې د اواز وکړو ربه رب خپل ته نداء خفیه په هغه اواز کولو پټو سره. خو مفسرین فرمایي چې د نادا معنا دلته دعا ده، یعنی یاد که هغه وخت چې کله زکریا علیه السلام دعا وغوښتله د رب خپلنه نداء خفیه په دعا غوښتلو پټو سره. قال وفرمایل زکریا علیه السلام رب رب زما انی وهن العظم بېشکه کمزوري شوي دي هډوکي مني زما واشتعل الرأس او سپین شوی دی سر زما شیبا د بوډاوالي د وجې ولم اکن بدعائک او نیم په دعا او په غوښتلو ستا سره ای رب زه رب ای رب زما شقیا محرومه.
دا د حضرت زکریا علیه السلام چې کله د بچي د غوښتلو هغه اراده وکړله او کوم الفاظ چې ویل او کوم واقعه وه پکې الله تعالی مختصر ذکر کوي. دې مبارک په داسې حال کې دعا وغوښتله چې یا رب زما هډوکي کمزوري شوي دي او سر مې چې کم دی سپین شوی دی د بوډاوالي د وجې نه، خو یا رب چې کومه دعا مې درنه غوښتلې ده نو په هغه دعا کې زه محروم نه یم پاتې شوی، خامخا رب تا قبول کړي نو د دعا مې قبوله کړي. واشتعاله دا د اشتعال نه دی، او اشتعال چې کوم دی دا د اور هغه شغلې او لمبې ته ویل کېږي. د اور نه چې لمبه پورته کېږي او په دې سر کې سپینه ښکارېږي، نو د سپینوالي کې ورسره چې کوم دی هغه تشبیه ده چې سر مې سپین شوی دی د بوډاوالي د وجې نه. وان خفت الموالیا، او یا رب زه یریږم د خپلو رشته دارانو نه من ورائي چې وروستو زمانه دي. نو وروستو چې زمانه کم رشته داران دي د هغو نه ما سره یره ده. څنګه یره ده؟ هسې نه چې دا کم دین ما دي ته بیان کو او کوم وحی الهي او احکامات الهي ما دي ته بیان کو دیو پکې تغییر او تبدیل ونه کړي لکه څنګه چې مخکې امتونو کې شوي دي. نو دی مبارک وایي چې ما سره د دې یره ده یا الله که زما نه وروستو فس الواد زما ونه شي او نیک صالحه الواده مې ونه شي او دې ته دا دین حواله نه کړی شي زما له طرفه، ما سره یره ده چې دا تغییر د احکاماتو به په دې دین کې خلک وکړي او دین به بدل کړي. وکانت امرأتي عاقرا، او داغه بیبي زما شنډه، فهب لي من لدنک ولیا، نو راکې موږ ته د خپل طرف نه ولیا یو زوی. نو ګوره خپل عاجزي الله تبارک وتعالی ته وکړه چې هډوکي مې کمزوري شوي دي، سر مې سپین شوی دی او کومه زنانه چې زما بیبي ده هغه هم شنډې ده، نو یا الله ماته د خپل طرف نه بچی راکړي. دلته مفسرین لیکي چې د دعا دپاره دا آداب دي چې اول به الله تبارک وتعالی ته خپله عاجزي وکړي، لکه زکریا علیه السلام چې په خپله دعا کې وکړه. بیا به د الله تبارک وتعالی د نعمو ذکر وکړي، لکه د چې د الله تعالی د نعمت ذکر وکړو چې الله چېرته مې تا نه دعا غوښتلې ده نو ستا زما هغه غوښتل د دعا ستا نه خدای پاکه هغه سبب د محرومۍ نه دی ګرځېدلی بلکې زما دعا دې قبول کړې ده. نو دعا کې پکار دی چې خپله رب ته عاجزي وشي او کوم نعمتونه چې الله تبارک وتعالی په چا باندې کړي هغه یاد کړی شي رب ته. دا د دعا آداب دي. بیا فرمای یرثني چې داسې بچی مال راکړي خدای، یرثني چې وارث جوړ شي زما، ویرثو من آل ابراهیم من آل یعقوب، او دی وارث جوړ شي د آل د یعقوب علیه السلام نه. واجعله وګرځه یا رب دلره رب رب زما رضویا خوښ کړی شوی پسندیده. نو داسې زوی راکړي الله تبارک تعالی چې دی وارث جوړ شي زما او وارث جوړ شي د آل یعقوب او دلره وګرځئ داسې حال کې الله چې دی ټولو خلکو ته محبوبي او دی ټولو خلکو ته چې کم دی خوښي او رب تا ته هم خوښي، داسې زوی راکړي. اوس یعقوب علیه السلام د آل نه دی څه میراث کې یوسي او د زکریا علیه السلام نو ته میراث کې څه شی راپاتې شي. دغه د علماو اقوال دي. یو قول پکې دا دی چې د زکریا علیه السلام نو ته میراث کې مال دولت پاتې شي او د آل یعقوب نو ته میراث کې چې کم دی نبوت پاتې شي. یو قول پکې دا دی. دویم قول ورکې دا دی چې د زکریا علیه السلام نو ته هم میراث کې نبوت او علم پاتې شي او د یعقوب علیه السلام د آل نو ته هم په میراث کې علم او نبوت پاتې شي. او زجاج وایي چې دا دویمه خبره دا دویم تفسیر پکې راجح دی چې د دې دوانو فاکانو مبارکانو او د انبیاو نه زکریا علیه السلام دی او آل یعقوب دی د دین ورته په میراث کې دا دین پاتې شي. ځکه حدیث پاک کې راځي چې انبیا علیه السلام په میراث کې دینار او درهم نه دی پاتې کړي بلکې میراث کې دغه علم را پاتې کړی او احکامات او دین را پاتې کړی دی چې د دې دپاره څوک وارث پیدا شي چې بې وارثه دا دین پاتې نشي، هسې نه چې خلک ورکړي بیا وروسته هغه ګډوډۍ راولي تغییر د احکاماتو پکې وکړي. خو د دې دپاره یې وارث پکار دی. یا زکریا، اے زکریا علیک السلام، انا نبشرک بغلام، مونږ تا لره نبشرک مونږ تا لره خوشخبري درکو بغلام و یو هلک سره اسمه یحیی چې نوم د هغه به یحیی وي علیه السلام.
لم نجعل له موږ نه دی ګرځولی د ده دپاره من قبل مخکې د ده نه سمیه د ده په هم نوم باندې بل څوک د ده په نوم باندې بل څوک موږ مخکې نه دی پیدا کړی. دا د یحیی علیه السلام پیله نوم چې یحیی علیه السلام پیدا شو او دا نوم ورته کېښودلی شو. نو د سمیه معنی هم نامه هم اسمه د ده په نوم باندې بل څوک مخکې نه دی پیدا شوی. او یا د سمیه معنی دا ده چې د ده په مثل باندې مخکې بل څوک نه دی پیدا شوی. ځکه دی چې کم دی د خپل مور بیبي نه پیدا شو، هغه مور بیبي چې کومه دی شنډې وه او پلار چې کم دی په دغه حالات باندې چې بوډا او اډوکې کمزوري شوي، نو د ده په شانته د مور و پلار د داسې حالات او د داسې کمزورۍ حالات نه بل څوک نه دی پیدا شوی. یا سمیه په معنی د مثل سره شو او یا سمیه په معنی د همنامې سره شو. قال ویل زکریا علیه السلام رب ای رب زما ان یکونو لی سرنګ به زما د فاره غلام زوی. دی ځکه وویله چې هغه خپل حالات مخکې ذکر کړل که نه چې دی بوډا شوی و او ښځه چې کومه دی نو شنډې وه، نو په داسې حالات کې به څنګه زما دپاره هغه زوی. دا تعجب یې په دې وجه وکړو. وکانت امرأتي عاقرا او دا هغه ښځه زما شنډې. وقد بلغتو په تحقیق سره رسېدلی مزه من الکبر هغه بوډاوالي ته عتیه آخري حتی، نو آخري حتی د بوډاوالي رسېدلی یم او ښځه مې چې کومه دی شنډې ده، نو یا رب زما دپاره به څنګه بچی وي. قال وفرمایل الله تبارک وتعالی کذالک هم دغه رنګې، یا جبریل علیه السلام وفرمایل کذالک هم دغه رنګې قال ربک فرمایي رب ستا هو علی او دا پیدایش د دې بچي اومستا استاد دی بیبینا په دقه حالات کې کم چې ذکر شو علی په ما باندې هینن ډیر زیات آسان دی. وقد خلقتک فتاق سره پیدا کړی ته ما ای زکریا علیک السلام من قبل مخکې دینا ولم تکو شیئا او ته هیڅ څیز هم نه وې، هیڅ موجود هم ستا څه نه و، هیڅ ماده ستا موجوده نه وه او ته چې کومه دی ما پیدا کړی. نو دا پیدا کول د یحیی علیه السلام ستا نه چې ته په حاله کوونکي بوډا یو ستا د بیبي نه چې هغه عاقر او شنډې ده او ما باندې الله تبارک تعالی فرمایي ډېر زیات آسان دي دا پیدا کول. الله تبارک تعالی خو قادر مطلق ذات دی. قال ویلی زکریا علیه السلام رب رب زما اجعل لی وګرځې زما دپاره آیتا یو نښه، نو چې ما ته بچی راکړې یا رب نو ما ته اوس نښه راکړه که نه چې ستا د بچي د پیدایش به دا نښه یي چې مطمئن شمه. قال الله تبارک تعالی او تو فرمایل آیتو کا نخه دستا د پاره دادا الله تکلم الناس چې ته خبرې نشي کولای د خلکو سره 3 لیال 3 ورځې او 3 شپې، 3 ورځې او 3 شپې به ته د چا سره خبرې نشي کولای. سویه په حال د دې کې چې ته به صحت منې، ته به ښه صحت منې خو بیا به هم د خلکو سره خبرې نشي کولای. یا د سویه دویم معنا دا ده چې پرله پسې 3 ورځې او 3 شپې به چې کوم دی ته خبرې نشي کولای. نو دا خبرې دې نه کول دا به د دې وجې نه چې ته به بیمارې چاړه شوی به نه ښه صحیح سلامت به یې خو بیا به هم د خلکو سره خبرې نشي کولای. چې تا کله خبرې بندې شوې ستا ته پوه شه چې رب لا یزال تا ته بچی درکو. فخرج علی قومه دعا الله تبارک تعالی د قبول کړه او دغه رنګ چې کم دی دغه حالات ته دی ورسېد چې خبرې نشوي کولی. نو فخرج دی روتو علی قومه په خپل قوم باندې من المحراب د محراب نه فاوحى الیهم د اشاره وکړه د خپل قومیانو ته ان سبحو چې دا تاسو مونځ کوئ بکرتن د سحر په ټیم کې وعشي او د ماښام په ټیم کې. او دا مفسرینو په دې ځای لیکلي دا مبارک عادت داو دی به دغه خپلې کوټې نه راوتو دا 2 ټیمه سهار او ماښام دوی خلکو ته به یې مونځ کاوه. نو سبحوها خپله لفظي معنا دا ده چې د الله تسبیح بیان کوي. مفسرین فرمایي چې د به مونځ امر دی خلکو ته کولو او خلک په ودرېدل په ده پسې مانځه ته. خو چې کله دا ورځ راورسېدله نو بیا د مونځ هغه اشاره یې وکړه د مانځه کولو اشاره یې خلکو ته وکړله او خلک پسې ودرېدل. او چې کوټې نه راووتلو رنګ ډېر متغیره شوی و، هلک هم په عجیب حال کې شو چې زکریا علیه السلام ته څه شوي دي. نو کله چې بیا د دعا قبول شوله او الله تبارک وتعالی یحیی علیه السلام ورته ورکو، نو الله تبارک وتعالی چې کله دی پیدا که نو الله فرمای یحیی علیه السلام ته یا یحیی خذ الکتاب، ای یحیی علیه السلام خذ الکتاب ونیسه کتاب لره. د دې کتاب نه مراد تورات شریف دی بقوت په قوت سره. واتیناه الحکمه ورکړو مونږه
یحیی علیہ السلام ته نبوت صبیه په وړوکوالي کې. حکمت نه مراد دلته نبوت دی. وحنانن او ګرځولی دی مونږ رحم دله من لدن د خپل طرف نه، او دته مونږ رحم دلی ورکړې وه. حنان معنا رحم دلی، ډېر رحم دلو. من لدن د خپل طرف نه، و زکاتا او پاکوالی، ډېر پاکیزه و، ډېر نرم دل او پاکیزه الله تبارک وتعالی یحیی علیه السلام دی لره ورکړه. وکانه تقیه او دی پرهیزګار شو، نرم دله او پاکیزه انسان الله تبارک وتعالی. او دغه رنګ چې کوم دی نبی زکریا علیه السلام ته الله تعالی ورکړو. الله تعالی قادر مطلق ذات دی. وبرم بوالدیه، وبرم او دی نیکي کوونکی دی بوالدیه د خپلو مور پلار سره. ولم یکن او دی نه دی جبارا سرکشه عصیا نافرمانه، دی د خپلو مور پلار سره نیکي کوونکی دی، د هغو خبره منونکی دی، د هغوی سرکشه د هغو نه دی، د هغو نه چې کوم دی نافرمانه نه دی. نو موږ له هم پکار دی د آیت کریمه په رڼا کې چې موږ د هم د خپلو مور پلار سره نیکان جوړ شو، د مور پلار سره نیکي کوونکي دی جوړ شو، او د هغوی نافرمان او سرکشه دی جوړ نشو. وسلام علیه او سلام دی وی په یحیی علیه السلام باندې یوم ولد په کوم ورځ چې دی پیدا کیږي، و یوم یموت په کوم ورځ چې دی وفات کیږي، و یوم یبعث په کوم ورځ چې دی پورته کیږي حیا ژوند دی. نو دا درې ځایونه ځکه چې کوم دی په ذکر سره یاد کړو چې په یحیی علیه السلام دی په دې درې ورځو باندې، په دې درې ځایونو کې چې د پیدایش ورځ ده، د وفات ورځ ده، او د قبر نه دوباره د پورته کېدو ورځ ده. په دې ځایونو کې د بدن سلامتي خصوصي. دا درې ځایونه ځکه یاد شو چې انسان په دې درې ځایونو کې ډېر په وحشت باندې او ډېر په یره باندې، د پیدایش په ټایم هم، د وفات په ټایم هم چې کله قبر ته ورننوځي ناشنا مخلوق ورسره ملاویږي، ډېر د وحشت او د یرې نه ډک ځای. او چې میدان محشر ته ځي او خپل حالات ځان ته وګوري، په داسې حالات کې به د ځان مخکې نه کتلی کم چې په ورځ د محشر باندې دی ګوري. نو په دې ورځو کې یره ډېره ده، دهشت پکې ډېر دی، وحشت پکې ډېر دی. ځکه الله تبارک تعالی وفرمایل چې په دې مبارک یحیی علیه السلام دی د الله تبارک تعالی طرف نه سلامتی په دغه دریو وختونو کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.